لاهور قلندر مسلسل درې میچونه په پی اس ال کې وبیل او دا میچونه ډیر زیات خطرناک ثابتېدلی شي د لاهور قلندر لپاره ځکه چې دا انیشیل میچونه دي چې کله ته په سٹارټ کې میچونه دغه شانته کې وبیلې نو بیا ټورنمنټ کې سټے کول ډیر زیات ګران شي څنګه چې لاهور قلندر بیک ټو بیک میچونه بیلوي سیم سچویشن روان دی د پېښور زلمي سره هم چې لاهور قلندر میچ بیلی ورپسې په قدم باندې پېښور زلمي هم قدم کېږي او میچ پسې بیلی ګورو چې را روان دوه میچونه خو پی اس ال کې پېښور زلمي بیللي دي او درې میچونه لاهور قلندر وبیلل نو ګورو چې را روان میچ څه چل کېږي او پېښور زلمي هغه میچ سره څه چل کوي خو بهرحال سچویشن داسې دی چې نن میچ ډیر زیات زبردست شوی دی او ټول کریډټ د ملتان سلطان د سایډ نه محمد رضوان ته ځي ځکه چې هغه ډیر زیات په ټف سچویشن کې ویکټ ټینګه کړې وه ویکټ باندې ولاړ په ویکټ ډېره ښکلې سټې وکړه نه صرف سټې خو سکور یې ورسره هم مخ په وړاندې بوتلو بیا په اخره کې هیټینګ کیږي څنګه چې د دې سره افتخار احمد وکړو په 11 بال 34 رنز او ډیر زیات زبردست په کم ټیم کې چې ډیر زیات ضرورت ملتان سلطان ته چې په دې ټیم کې هغې دپاره سکور او دا ویننګ پوینټ بیا همدغه و خو مین چې کوم بیک بون دی هغه محمد رضوان ثابت شو په نننین میچ کې چې 82 رنز یې کړي دي او ډېر زیات زبردست انینګ یې کلاو کړی یو فریشر ټایم و او هغه پریشر ټایم محمد رضوان ډېر زیات په ښکلې طریقه باندې هینډل کو لاهور قلندر 166 رنز کړي او د دې په جواب کې ملتان سلطان 170 رنز وکړه په 15 وکټو سره او شپږ بال بقایا دی نه هم پاتې شو نن سبا چې کوم تاسو د پیچونو وګورئ پیچونه ډېر زیات مطلب لکه ټف دي او د بیټسمنان په فیور کې هسې خاص نه دي پهلا سټارټینګ میچونه که تاسو کتلي په هغه کې 200 رنز 180 185 خوا شاګل خو دا ځل مقابله چې کوم دی په 166 150 رنز او 144 په دې رنز باندې هم مقابله ډېر زیات ښکلې کېږي بهرحال را روان میچونه ګورو چې را روان میچونو کې څه چل کېږي تر هغه وخته پورې مال راکړي اجازه د الله په امان